عزتمنو مسلمانانو ورونو، دا ورځ شپې چې تېرېږي د ذوالحجې د میاشتې 10 ورځې او دې پسې متصل درې څلور ورځې ایام تشریق، دا ډېرې مبارکې ورځې دي. د دې شپې ورځې دوه په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې یو څو اعمال هغه کول پکار. یو حج دی چې د هغې تذکره د سنت مطهره په سلسله کې تاسو ته بیانېدل شروع شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجة الوداع، او په هغې کې ضمناً د حج متعلق احکام هغه بیانېدل. خو چونکې اختر راتلو واله دی 2-3 ورځې پس، دویمه اهمه مسله چې هغه بله جمعه کې چې بیانو نو بیا پاتې کېږي وروستو کېږي، قربانۍ ده. نو ما غوښتل چې د قربانۍ متعلق څه خبره وشي. دویم عمل خاص په دې ورځو شپو کې هغه قرباني ده. د قربانۍ په ورځ باندې بل یو عمل هم الله ته داسې محبوب نه دی لکه څنګه چې قرباني ده سره. په دې ورځو شپو کې بیا هر یو عمل صالح هغه الله ته محبوب دی د نور ورځو په مقابله کې. که هغه مونځ کول دي نفلي د فرضو نه علاوه، فرض خو به خامخا کوو، نفل روژې نیول دي، صدقه و خیرات ورکول دي، قرآن کریم تلاوت کول دي، د الله ذکر کول دي، چا مسلمان سره خیر ښېګړه او هغه د خیر رسول دي، چا فقیر مسکین ته صدقه ورکول دي. الله په لار کې مثلا د خپل مال بیا برخه جماعت مدرسه فی سبیل الله مجاهدین هغې ته ورکول دي. دا هر یو کار الله جل شانه ته په دې ورځو کې زیات محبوب دی په نسبت د نورو ورځو شپو. نو دا ورځې د شپې ضایع کول نه دي پکار، لیکن خاص عمل چې د اختر په ورځ باندې او هغې پسې متصل 2 ورځې هم هغه ادا کېدی شي، هغه د څاروي قرباني ورکول دی. دا عمل الله جل شانه ته زیات محبوب دی. او الحمدلله په ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمانان دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سنت مطهره او د ابراهیم علیه السلام د سنت اظهار ټوله دنیا کې کېږي په دغه موقع. دا د الله جل شانه ډېر شکر دی د خپل کریم رب په احکامو باندې، او چې هغې توفیق خدای درکړي د هغې په ادایګۍ باندې چې تا نه ادا شي خوشحالېږه او د الله شکر به ادا کو. ابتدا کې په زړه کې اخلاص او ښه کیفیت چې الحمدلله الله ما ته توفیق د دې عمل راکړو، او د عمل له کور نه پس په هغې شکر وباسه چې الله جل شانه ما ته توفیق راکړو، د الله پاک نه د قبولیت سوال کو. قرآن کریم کې ما ستاسو په وړاندې آیت کریمه اولستو. الله پاک فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ته ای پیغمبره ووایه، خلکو ته ووایه، د دنیا ټولو خلکو ته ووایه، که هغه مسلمانان دي که هغه کافر دي، که چېرې تاسو الله سره مینه کوئ، ان کنتم تحبون الله، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، بل رب سره مینه کوئ، محبت کوئ،
فتبعوني، بیا زما اتباع وکئ، ما پسې روان شئ. په کومه لار چې ما تلل کړي دي هغه لار اختیار کئ. زما په پل باندې پل کیدئ. زما د کردار، زما د اخلاقو، زما د عقیدې چې کوم زما دي د هغې اتباع وکئ. هغه تاسو هم اختیار کئ. اتباع دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تلل دا دي. د پیغمبر عقیده اختیارول، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان اعمال کول، کاغه عبادات دی، په عباداتو کې مزد دی یا روجه ده یا زکات دی یا حج دی، او د زکات سره بیا نفلی صدقات. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مز سره د شپې پاسېدو او دومره اوږد قیام به کولو حتی تورت قدما، تر دې چې د مبارک بخپې وپړسېدې، دومره لوی قیام به کولو. یو ځل صحابه ورز وکړو چې یا رسول الله تاسو ته خو الله جل جلاله وړاندې ورستو ټول ګناهونه معاف کړي دي، دومره مشقت په ځان ولې اچئ چې خپې مبارکې دې وپړسي. دا خپې پړسېدل یا د بیمارۍ د وجې نه نو، یا د ګردو تکلیف د وجې نه نو، لکه څنګه چې نن سبا سړی بیمار شي بیا وي. دا به د دې د وجې و چې مبارک به په یو ځای باندې ولاړ او داسې ولاړ چې حرکت به یې نه کولو. تجربه دې وکړي هر یو کس چې په یو ځای باندې ته ودرېږي او داسې ولاړې چې ستا بدن حرکت نه کوي، یعنی کله په یو خوا کله په بله خوا. کله کله مونږ 4 رکعته مونځ کوو په 2 منټو کې، هغه 2 منټو کې مونږ قیام په حالت کې په آرام نشو درېدی. کله یو خوا خوځو، کله بله خوا، کله په یو خوا ودرېږه، کله په بله خوا ودرېږه، کله یو لاس اوچتو ځان ګرو، کله بل لاس، کله ګیري سره لوبې کو، کله ټوپۍ سمو په مز کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا حرکات نو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې خیال کوئ، ګورئ تاسو سره په مز کې شیطان خپله برخه د تاسو نه وصولوي. په مز کې نه خپله برخه وصول. په مز کې برخه څه ده د شیطان؟ هغه دا ده چې ته مز کې او کله یو خوا د سترګو نظر لاړ شي، کله بل خوا، کله لاس یو ځای ته یوسې، کله بل ځای ته، کله په یو خوا ودرېږي، کله په بله خوا. حرکات په مز کې د خشوع منافي اعمال کې، دا د شیطان برخه ده. یعنی شیطان ستا د مز نه ځان لپاره برخه وګرځي. که څاروی سړی حلال کی او د الله جل شانه نه علاوه د بل چا نوم پې واخلي، فلان کې خوشحال شي، مړ یا ژوندی، نو دا څاروی ټول شیطان ځان ته کو. که مز سړی وکړي او د شهرت او ریا او نمود دپاره یې وکړي، نو دا مز شیطان ټول ځان ته واغشته. ځکه الله جل شانه فرمایي انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں سے مستغنی اور بے پرواہ ہوں کہ میرے حق میں کوئی میرے ساتھ شریک ہو جائے. زه د ټولو شرکاو په مقابله کې زیات غنیم، پروا مې نشته. ما سره څوک شریک شي نو زه خپل ټول برخه هغه ته پرېږدم. یعنی که مز کې ځان سره بل څوک شریک کو، د شیطان خبره یې ومنله، نو هغه مز الله جل شانه وایي ما ټول هغه ته پرېږدم. دا د هغه دپاره شو، زما دپاره نه. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع هغه په اعمالو کې هم ده، په عباداتو کې هم ده، په معاملاتو کې هم ده، په لین دین کې. دا عجیبه ده چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر یو عمل کې د دنیا چې څومره یعنی سړی په کوم یو ځای کې لګیا دی څه کار کوي، په هغې کې موږ د نمونه پرېښي ده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. یو سړی مونځ کول غواړي، پیغمبر علیه الصلاة وسلام ټول ژوند په دې کې تېر شوی. یو سړی معاملات کول غواړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم معاملات کړي، تجارت یې کړی دی، څنګه یې کړي دي هغې نمونه شته. یو کس روژه نیول غواړي، روژه نیول غواړي، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرض نفل روژې نیولې دي.
یو سړی زکات ورکول غواړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به زکات لپاره مال پرېښونه، ځان سره به ټول مال به د الله په لار کې ورکولو. صدقه کول غواړي، هغه نمونه شته. یو سړی حج کول غواړي، د حج متعلق تاسو ته بیان په تېره جمعه باندې شروع شوی، د الله رسول په هغې کې نمونه پرېښې ده، او په هغې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل خذو عني خذو عني خذو عني، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے لے لو، مانا واخلی. دا غا اتباع ته اشاره ده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که حج کې داسې وکړه لکه څنګه چې زه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرض غشته، خرڅولې کړي دي، اغشتلې کړي دي، استعاره یې کړي ده، د بل نه مستعار شی غشته. ابو طلحه ته وایي ما ته دا اس راکړه، زه پې سورېږم بیا به یې درکړم. دې ته استعاره وایي. د ټولې مدینې منورې نه پې ګیر چاپېر وګرځېده، بیا هغه ته اس واپس کړو. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرض غشته، د امت دپاره یې غشتی. بعضې قبایلو خلک به رالل چې یا رسول الله زما د قوم او د قبیلې افراد مسلمانان شوي دي، خطره ده چې هغوی بیا واپس لاړ شي. فقر، قحط، لوږه تنده دې حد ته رسېدلي ده چې کیدای شي هغوی اسلام پرېږدي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره چې بو وربېکل چې بنو بیت المال کې چې هلته بنو، خپل خاندان کې چې هلته بنو، بیا به بل چاته وی چې قرض راکړه، بیا به د الله رسول هغه قرض ورکړو. په خپل سر به یې پردي بوجونه اغشتول. انک تحمل الکل، حضرت خدیجه رضی الله عنها ام المؤمنین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا به خدای کلم یوازې نه پرېږدي، ځکه چې ته پردي بوجونه پورته کوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دام کړي دي هر معامله چې په ژوند کې وګورې د هغې نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صادره شي. کوم اعمال او احکام چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه نه دي ظاهر شوي، د هغې ظهور د صحابو په لاس شوی دی، او د پیغمبر په زمانه کې او د هغې په حیات کې شوی دی، او پیغمبر د هغې تایید کړی دی او په هغې باندې چپ پاتې شوی دی. دې ته د محدثینو په اصطلاح کې تقریر وایي. دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله ته رسول لار ده. هغسې کول دا اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، الله فرمایي اے پیغمبره ته دې خلکو ته ووایه که چېرې تاسو د الله سره محبت کوئ، او هر یو سړی د الله سره محبت کول غواړي، الله جل شانه سره محبت هر یو مسلمان په زړه کې شته، کافر بني مسلمان په زړه کې شته. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنان د هغوی محبت د الله جل شانه نه زیات دی. اشد حبا لله، د مؤمن محبت د الله جل شانه سره د هر څه نه سیوا دی. چې مؤمن وي د خدای سره به محبت هم وي او د هر چا نه به زیات وي. خو د محبت طریقې دي. زمونږ طرف ته یو متل کېږي، وایي د خر مینه سي لته، خر مینه لته وي. خر چې چا سره مینه کوي نو لته ورکي، نو لته چې ورکي نو هغه خو هغه ته ورسېدو نقصان. د ده دا خیالي چې دا ماته نږدې دی. نو محبت کې داسې عمل کول چې هغې سره بل ته اذیت رسی محبوب ده، یا د هغه خوښ ني، دا نه، بلکې د محبت طریقه دا ده چې په کوم عمل ستا هغه خوشحالیږي هغه عمل وکړي. نو بعضې حضرات د طالبانو په ذهن کې دا اشکال پیدا کېږي چې قرآن کریم کې دي چې ته دې خلکو ته وایه پیغمبره که چېرې تاسو د الله سره محبت کوئ نو زما اتباع وکئ، د پیغمبر اتباع وکئ. نو د اتباع د دې لفظ د جزا د شر سره تعلق څه دی، مناسبت څه دی؟ ان کنتم تحبون الله کې د حب الله تذکره ده، د هغې د حصول چې د الله محبت حاصلول غواړي. بیا د الله د محبت حصول د پیغمبر اتباع کې څنګه؟ دا یو طالب المانه سوال دی. اصل دې پسې شاته چې کوم دی نو معنا او مفهوم دنه په دې کې مقدر دی، او هغه دا دې ته اقتضاء النص وایي
هغه دا دی که چېرې تاسو زما سره محبت کول غواړئ نو زما محبت په هغه اعمالو کې دی چې کوم اعمال زما خوښ وي چې تاسو یې وکئ او ما د خپلې خوښې اعمال چې زه په کومو باندې راضي کېږم او خوشحالېږم هغه په خپل پیغمبر ته د وحي په ذریعه خولی دي. که چېرې تاسو اوس ما سره محبت کول غواړئ نو زما هغه اعمال اختیار کړئ چې په کومو زه خوښېږم راضي کېږم خوشحالېږم او هغه دي چې ما د وحي په ذریعه نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي. ځکه یې وفرمایل که چېرې تاسو د الله سره محبت کول غواړئ تحبون الله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني د پیغمبر اتباع وکئ ځکه چې د پیغمبر اتباع یعنی هغه اعمال چې پیغمبر یې کوي هغه زما مرضیات دي زه په هغې خوشحالېږم. نو د محبت فایده الی چې د محبوب مرضیات او د هغه د خوښې کارونه کوي هغه سره محبت جوړي. دویم د محبت فایده الی چې محبوب هم د تا سره محبت جوړ کړي د هغې فایده الی که چېرې ته محبت کوې هغه محبت نه کوي ستا په لاس څه نه راځي. او الله جل شانه د خپلو بندګانو سره محبت کول غواړي او د هغې طریقه هم دغه ده چې د پیغمبر اتباع سړی وکړي نو خدای پاک هم د هغه بنده سره مینه کوي. اوس چې کله الله جل شانه مینه کوي نو بیا هغه انسان ته د دنیا د آخرت څومره فلاح او فوز او کامیابی چې دی نو هغه الله جل شانه ورګی رسیږي. خو او دا محبت د الله سره دی کې دې سره سره دام پکار دا چې خپل نفس خپل ذات خپل اولاد خپل ښځه خپل مور او پلار خپل عزیزان او رشتہ داران هغه به رستو کې د الله جل شانه سره محبت مقدم کړي. بعضې مور او پلار د جهالت د وجې نه اولاد په ناروا کارونو باندې لګیا کړي. زه د پلار یم زما به خبره مني ته پلار یې لیکن ستا نه لوی ذات هغه زما په سر باندې ولاړ دی هغه څوک دی الله جل جلاله. د مور او د پلار احسانات په اولاد باندې د الله جل شانه نه رستو دي په دې منځ کې بل څه نشته لیکن د ځمکې او د اسمان فرق دی. الله جل شانه انسان ته وجود ورکړی دی مور او پلار وجود نه دی ورکړی. الله جل شانه په رحم مادر کې انسان جوړ کړی دی مور او پلار د سره خبر نو چې انسان دی که حیوان دی پیدا بشي او که نه ژوندی به وي او که مړ به وي څنګه شکل و صورت کې به وي الله ته هر څه رزق په هغه ځای کې الله جل شانه ورکولو په بهر چې راشي دنیا ته بیا الله جل شانه ورکوي لیکن بهر راتلو نه پس کله کله دغه رزق د مور او د پلار په لاس ورکوي. نو الله جل شانه دومره د مور او پلار خیال ساتلی دی د هغې متعلق احکام چې په خپل کلام کې فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما چې مور او پلار ته به اف نه وي داسې دی وي یا یو کار هغه یو کو خبره یو کتا د خولې نه اف وویست مور او پلار ته به دې اف باندې صدمه رسېږي دا به هم نه د خپل حق پسې متصل د هغې حق ذکر کړی دی لیکن کله کله د جهالت د وجې نه دغه پلار او دغه مور خپل حق د خدای په حق باندې مقدم کوي دا ناروا کوي دا یا کفر توزی یا په اسلام کې دننه وي خو د جهالت د وجې نه په ناروا کې مبتلا شي دا الله حق مقدم دی. والذین آمنوا اشد حبا لله صحابه دا خولی دي زوی پلار پر یې دی زوی پلار پر یې دی سهیل ابن عمر یې پلار دی په حالت د شرک دی ابو جندل یې زوی دی رضی الله عنه په زولنو کې تړلی دی مسلمان شوی وی چې دی هسې نیسې لاړ شي نه پرېښو مدینې منورې ته بیا په آخر کې چې کوم دی نو دغسې راغلی دی مور پرېښي ده صحابو عبدالله ذوالبجادین مور پرېښي ده ترې پرېښی دی پلار یې مړو کپړې ترې نه وشو کولی تره او بیا چې کوم دی نو بربند بدن باندې مور یو چپوټی ورکو هغې د عورت نه تاو کو مدینې منورې ته راورسېدو مور یې پرېښوه ولې ځکه چې الله مقدم دی په هر څه باندې او د الله رسول مقدم دی. یو لطیفه مې یاده شوه یو مرید د یو پیر نه بیعت او هغه پیر صاحب څخه به د اصلاح دپاره پروت و ورځې شپې تېرولې ورځې تېرې کې خو د هغه د زړه نه هغه خراب شی وتونه په زړه کې تکبر وي په زړه کې حب مال وي د مال محبت د دنیا محبت
که د یو مرید د یو پیر سره 100 کاله تیر کي او دا شی ونه وتو کله کله شیطان د دې په وجه ګمراه کړي خطا لاره باندې سر شي. پیر صاحب دا غوښتل چې دا تې وځي نو یو ځل دا مرید راغلو پیر صاحب ته وایي چې صاحب ما ته څه نصیحت وکړه. پیر صاحب ورته یو ټکی وکړو وایي د الله سره محبت د خپل ځان نه یو پوټی زیات کو او حیران شو چې دا راته څه وایي چپ پاتې شو لاړو. زړه کې وایي چې زه خو د الله سره ټول محبت دی زما خو د ځان سره محبت نه دی د خدای سره نه ځکه خو مې دا لارې اختیار کړي ده ځکه خو د پیر صاحب خانقاه ته راغلی یم دلته کې پروت یم. بیا څه وخت پس بیا رالو په دویمه موقع او پیر صاحب ته وایي چې صاحب ما ته نصیحت وکړه. هغه ورته وایي چې د الله جل جلاله سره مینه او محبت د خپل ځان نه یو لږ غونې یو پوټی غونې زیات کړو. هغه بیا سوچ واغېستو دا خو عجیبه ده ما د پیر صاحب څه نصیحت وکړي بیا هماغه زړه خبره وکړه. په درېیمه موقع بیا رالو پیر صاحب ته یې هماغه خبره وکړه. پیر صاحب ورته وایي چې ګوره تا ته ما 2 ځله ووایي چې د الله جل شانه سره محبت د خپل ځان نه لږ غونې سیوا کړو. هغه ورته په دې موقع ووایي چې صاحب زما خو د الله سره ټول محبت دی زه په ځان څه کوم څه زه او څه زما ځان. پیر صاحب ته دا ووایي نو پیر صاحب چپ شو پاسېدو. شپه راله یو خادم یې کوی کړی و پیر صاحب هغه به روټۍ مریدانو ته ورکوله خانقاه ته. ده ته یې 2 روټۍ راواستولې د شپې د خادم په لاس څه دال پیتي چې څه پخ شي و په لنګر کې هغه یې ورته کېښول. د یو روټۍ وخوړه او یو روټۍ پاتې کړه د سهار دپاره. ترتیب دا د سهار ناشته کې به دغه بیګانۍ روټۍ چې کوم دی نو دغه دا به ایستل. نو شپه تېره شوه سهار شو. هغه خادم ته پیر صاحب ووایي چې دې فلانکي مرید ته نن پراټه یوسه ناشتې سره سهار پراټه یې ورته یوړه او بیا یې پوی کړی و. نو چې کله دا خادم رالو دې مرید ته وایي چې زه اوږی یم ډېر نهر یم او ما پراټه ډېره زمانه وشوه نه ده خوړلي زما ما ته ول ورته وایي ما ته یو روټۍ راکړه. هغه ورته سړه روټۍ داسې نیغه کوي نه دا واله. مرید ورته وایي چې نه زما دې پراټې ته زړه کېږي د الله په نوم باندې ما ته دا پراټه راکړه. د الله نوم یې واخېستو. هغه ورته وایي که دې اخلې خو دا سړه روټۍ واله پراټه چې کوم دی نو نشم درکولی. نو دغه مرید دا خادم چې واپس را روان شو. پیر صاحب ته بیا لاړو ورته وایي چې صاحب ما ته نصیحت وکړه. نو هغه ورته وایي چې تا ته ما ویلي و چې زه خو د الله سره محبت کوم. وایي نه ته د الله سره محبت څنګه کوې چې د خدای په نوم باندې پراټه نشې ورکولی او ته وایي چې زه ټول محبت د خدای سره کوم. د الله په نوم باندې پراټه نشې ورکولی که سړه روټۍ تا خوړلی وې ته خو مړ کېدې نه د لوږې نه او تا نه هغه د الله په نوم باندې سوال کړی ته وایې چې زما ټول محبت د الله سره دی. څنګه دی د محبت پته د مینې پته هغه د محبوب د مطالبې په وخت کې لګي چې کله هغه مطالبه وکړي د دنیا په دې عشق مجازي کې په دې محبتونو کې چې دا د شیطان په لار دی شیطان پاروال دغه فطرت دی د انسان ترتیب دی چې چا سره یې مینه هغه څه شی غواړي مطالبه وکړي. لیلا ته چا ووایي چې مجنون هغه ډېر درپسې مري لږونې خو ملاقات ورسره وکړه ډېر زیات کمزوری شوی دی داسې شوی دی لکه ټانټه په هغه باندې رحم وکړه. لیلا خادم ته پی ورکړل ورته وایي چې دا مجنون ته یوسه. پی چې یوړل نو مجنون پسې خدمتګار روان شو کتوی چا ورته ووایي چې دې طرف ته مجنون تللی دی هغه طرف ته لاړ یو کس را روان و د آبادۍ نه بهر ورته وایي چې مجنون مې چېرته یې وایي څه وی ورته هغه یې په لاس کې د پیو لوښی لیدلی دی وایي چې دا لیلا راستولی دي چې دا مجنون ته ورکړه چې هغه وڅکي. هغه ورته وایي زه مجنون یم که
دا خادم خو ستړی شوی او ګرځېدو ورپسې ډېر خوشحال شو ورته ویې چې ها دا پی لیلا راستوري دا واخله ته مهرباني کو چې روزانه دې ځای کې یا زه به تا ته پی راوړم د لیلا د طرف نه تا دپاره مقرر شوي هغه ورته ډېره ښه ده په هغه ټایم کې به هغه سړی هلته ناست و ده به پی ورکول هغه به څکل څو ورځې چې تېرې شوې نو لیلا د دې خادم نه تپوس کوي هغه ډېره هوښیاره وه ورته وایي چې ما ته د مجنون کیسه وکړه د مجنون څه حال دی هغه ورته وایي چې مجنون خو داسې غټ شوی دی لکه چې یو سړی روزانه پیس کي نو ښه سټې کړی دی تکړه شوی دی لیلا حیرانه شوه چې دا څنګه مجنون دی ځکه چې هغه ما سره مینه ده نو هغه په پیو څنګه غټ شو د عاشق او د محب چې د محبوب او معشوق سره وصال نه کېږي په هغه خوراک نه لګي دا خو مجنون ما ته نه ښکاري هغه یو شیشه یې ورکړه ورته یې ووایي چې دا یو سنن پی چې پې اوس کې بیا مجنون ته وایه چې په دې کې ما ته وینه پکار ده ستا وینه را نن سبا وینه ورکول اسان دي هغه زمانه کې وینه ورکول ګران نن سبا وینه ورکول ستن پکې ومنډي سرنج وینه راکاږي سړی پوه هم نشي هغه زمانه کې وینه ورکول داسې و چې په چاقو باندې به یې ځان شلولو یو ځای رګ او د هغې نه به احساس کي بیا وینه جمع کوله دغه وینې ورکولو طریقه وه په هغې کې درد و په هغې کې زخمي کېدلو نو په نن ورځ باندې چې پی کله ورکل ورته ویې چې لیلا ستا د بدن وینه پکار ده دا شیشه یې راستولې هغه ورته ویې چې زه خپل کار کوه لیلا ته وایه بیا ورته ووایي چې د وینې ورکولو والا مجنون د دې غره په څوکه کې ناست مجنون بلو پی که راړې نو هغه ما ته راړه او که وینه اخلې نو د هغه نه واخله دا متل مشهور شوی دی فلان کې د پی یو مجنون دی مطلب دا دی چې تا سره تعلق د خپل غرض دپاره ساتي چې غرض یې د نه پوره کېږي خو تعلق یې شته چې کله سړی وزیر وي MNA وي MPA وي خان وي چودري وي نواب وي چې څه وي نو دغه وخت کې خلک ګر چاپېر تاویږي او دیم چې کوم دی نو خوشحالېږي چې زما ډله ډېره درنه ده خو یا خو په دنیا کې چې دا خلک ټول لاړ شي ځکه چې دی الله جل شانه په باندې څه مصیبت او تکلیف راولي هغه هر څه ته نه لاړ شي نو خلک هم ټول لاړل او یا چې دنیا کې نی نو چې څنګه مړ شي نو دغه وخت کې به دا ټول خلک په دنه بیل شي خپل ته بیل شي بچي ته بیل شي ښځه ته بیل شي یو دی او د الله سره تعلق اوس که د محبت د الله سره و او الله جل شانه په قبر کې هم دی په تیارو کې هم دی په لاحت کې هم دی د مرګ په وخت کې هم دی بعث بعد الموت د قبر نه پورته کېدو په وخت کې هم دی په حشر کې هم دی په پل صراط هم دی میزان څخه هم دی هر ځای کې دی او الله جل شانه د دغه ایمان او اعمال صالحه هغه ځای په ځای په کار راولي ځای په ځای تر دې پورې راځي چې کوم سړی د قرآن کریم اهتمام کوي د تلاوت روزانه قرآن کریم چې کله د عذاب فرښته د ده د سبب د ملۍ په وجه ده ته نږدې کېږي قرآن پاک یې سر ته ولاړی چې خبردار نږدې نه شي نو دغه اعمال وسره او دا الله جل شانه وسره دی نو ځکه هغه اعمال په مختلفو اشکالو کې متشکل شي متصور شي صورتونو عرض مې دا کولو زما عزتمنو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع دې کې د الله جل شانه مینه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هغې اتباع د هغې په پل باندې تلل د هغې نقش قدم اختیارول د هغې په لاره باندې تلل دا او دغه اتباع نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر کال قربانی کوله او دوه ګډان یو صحابي روایت کوي چې یو ځل ما ولیدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه ګډان برګي ګډان تور او سپین ټاکۍ وي پکې غټې او ښکرور ګډانو کبشین املحین موجوعین دوه ګډان او برګ او موجوعین خسی ګډان خسی ګډ هغې غوښه ډېره صفای خوندورې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قربانی کړ او بیا یو د خپل طرف نه او یو د ټول امت د طرف یعنی د هغې ثواب ټول امت ته وبخلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی زما عزتمندو دا
سنت د ابراهیم علیه السلام نه را روان دي او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه طریقه مشروع باندې امت ته وړاندې کړي. ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای نه قرباني شروع شوي ده نو تاسو ته پته ده حضرت اسماعیل علیه السلام یې بچی و او دغه ټیم کې اسماعیل علیه السلام هغه یوازې دی. ړومبی زوی د ابراهیم علیه السلام خپله بیبي چې وه منکوحه هغه د هغې نوم سارا و هغه یې بیبي وه او دویمه وینځه ورته د مصر ظالم او کافر بادشاه هغه ورکړې وه او د هغه نه مرعوب شوی و ځکه یې ورکړې وه او هغه یې د ابراهیم علیه السلام بیبي سارا ته ورکوي چې دا ستا خدمتګاره ده. بیا چې کله هغه وینځه د بیبي لاسته راغله نو هغې خپل خاوند ته دا وینځه ورکوي دا ستا شو. پخوا د وینځو غلامانو دور و د هغې احکام زمونږ په دین کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې شته. الله جل شأنه غواړي چې دا نی لیکن که د شرعي احکامو مطابق دا راشي نو احکام موجود دي تر اوسه پورې شته او قیامت پورې دا احکام کیدی شي. نو ابراهیم علیه السلام هغه د وینځې په ځای خپله بیبي جوړه کړه او د هغې نه پیدا شو اسماعیل علیه السلام. دغه وخت کې د خپلې بیبي وړاندینۍ خپل اولاد نو ابراهیم علیه السلام په څه وجوهاتو باندې د شام نه د خپل بچی او بیبي دواړه راوستل بیت الله سره یې کوز کړه. دشته وه تاسو ته تفصیل معلوم دی. بیا چې کله دا ماشوم غټ شو فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. کله چې دا بچی د خپل پلار سره د لاس کته کولو د مدد کولو عمر ته ورسیدو فلما بلغ معه السعی جب یہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹھانے کے قابل ہو گیا دې حد ته ورسېدو چې د خپل پلار سره لاس مدد کولی شو نو دغه وخت کې ورته الله جل شانه حکم وکړو چې دې ذبح کړه ان یذبح او دا حکم یې ورته په ویښه نو کړی په خوب کې او د انبیاو خوب هغه وحی وي. صحابه کرام وایي چې پیغمبر علیه السلام به کله آرام کولو اوده به شو نو موږ به نه پاسول څوک به ورته نږدې کېدل نه. وجه یې د نه پاسولو دا وه چې موږ وایي کېدی شي په خوب کې به چېرته وحي راشي په وحي کې زموږ په وجه خلل را نه شي او د الله رسول دی الله جل شانو غواړي په هغه څه نو صحابه به پاسول نه پیغمبر علیه السلام. دې نه معلومیږي چې د پیغمبر چې کله پیغمبر جوړ شي بیا د هغه خوب هغه وحي وي لیکن زما ستا خوب نه. زما ستا خوب کې درې قسمه خوب کیدی شي. یو رښتیا رؤیا صادقه، دویم تحزین من الشیطان شیطانی خوبونه، او دریم چې کله انسان د ورځې څه عمل کوي څه باره کې فکرمن وي سوچ کوي نو د شپې بیا هغه څیزونه په خوب کې ویني. دې ته اضغاث و احلام وایي، ګډوډ خوبونه. د دې تعبیر نه ځکه چې دا د ورځې چې تاسو کرل ریبل نو هغه د شپې په خوب کې ولیدل. نو د عام کس خوب په درې قسمه کېدی شي، شیطانی خوب او یا هغه خوبونه چې هغه خیالي وي د هغې څه تعبیر نه. یو خوب صحیح کېدی شي رؤیا صادقه چې د هغې تعبیر روزي یا تیر شوی وي یا را روان وخت وي، د ځان په باره کې وي د بل چا باره کې وي، دا کېدی شي. لیکن د پیغمبر خوب هغه وحي چې کله هغه خوب وویني. نو بهرحال ابراهیم علیه السلام خوب ولید او بیا یې د زوی ذبحې دپاره روان کړو. یا بنی انی ارا فی المنام، ای بچیه زه په خوب کې وینم انی اذبحک چې زه تا حلالوم، فانظر ماذا ترى ستا رایې څه ده. د اسماعیل علیه السلام نه یې د رایې تپوس دې باره کې نه کولو که چېرې ستا خوښه ني نو بیا ځاته نه حلالوم، نه بلکې ابراهیم علیه السلام د خپل بچی هم په دې اجر و ثواب کې د ځان سره شریک کولو او د دې بچی صلاحیتونه او د الله سره تعلق الله پاک خلقو ته ښولو چې د ده د خدای سره څومره تعلق دی. دا ماشوم هلک دی، دغه وخت کې دی څه غواړي نو چې څنګه ورته پلار وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین.
بغیر د سوچ نه. بچی ورته وایي چې یې پلاره ته څنګه ستا خوښه تا ته چې څنګه امر شوی دی، څنګه خدای امر کړی دی هغه کار وکړه، او انشاءالله زه به صبر کوم، زه به ته پروت یم، تختم به نه، تا لاس به نه اخوا کوم، تا نه به ځان نه بچ کوم دې کار دپاره. نو اسماعیل علیه السلام ورته پرېږده. بیا چې چاړه راښکله، ابراهیم علیه السلام ځان ته سترګې پټې کړې وې، چاړه نه چلېده، بیا یې راښکله، بیا یې راښکله، تېرولی چې چاړه راښکلې شوه. نو دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام د الله جل شانه نوم واغېښته، خوشحال شو. چې سترګې پرانیستې نو بچی ورسره خوا کې ژوندی ولاړ دی، ګډه لاړ شي. وفدیناه بذبح عظیم، وفدیناه بذبح عظیم. الله جل شانه وایي لویه قرباني، ذبح عظیم. ذبح عظیم هغه ګډ د جنت نه الله جل شانه راواستو د ابراهیم علیه السلام د چاړې د لاندې هغه رالوزوی الله پاک بچ کړو. د دې مطلب دا دی چې ته دا څاروی حلالې نو داسې په مینې حلالو لکه څنګه چې خپل بچي سره مینه کوي، او دا قرباني چې څنګه ته کې نو دغسې د مینې هر یو شی د الله دپاره ته قربان کړه. دا خدای ګوري، ته خپل ذات، خپل صلاحیتونه، خپل نفس، خپل خواهشات، خپل خبره، خپل مقصود، خپل مال، خپل بچی، خپل کور، آیا د الله جل شانه دپاره داسې قرباني کې وقف کې؟ اگر که اوس حکم دا نه دی چې ته چاړې د لاندې خپل زوی راولو په چاړې حلال کړه، نه، که داسې څوک وکړي ګناه کبیره ده. دا د ابراهیم علیه السلام دپاره وه. لیکن د هغې نه دا چل زده کړه چې ته د الله په مقابله کې خپل نفس ته ترجیح ورکړې که خدای اخلي، او د مال په مقابله کې خپل مال اخلي او که خدای اخلي. ناروا، غلطې، حرام، سود، رشوت، مور او پلار خفه کول، غلا غلطي کول، د دا خوښې او که د الله جل شانه حکم ته ګورې هغسې کوي. دغه فلسفه زده کول غواړي. که چېرې انسان داسې کوي د دې قربانۍ د وجې نه، ځکه الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. لن ینال الله لحومها، اللہ کے پاس ان قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. اللہ جل شانہ غوښه نه ده پکار. لن ینال الله لحومها، غوښه نه ده پکار، ولا دماؤها، او نه وینه، ولكن يناله التقوى منکم، لیکن ستاسو تقوا د خدای سره تعلق، د خدای نه یره، په زړه کې د الله سره محبت او د الله جل شانه عظمت او د خدای پاک د نوم او دغه د حکم قدر او قیمت، دا د خدای په کار دی. چې ستا د خپل رب سره څومره مینه ده، د هغه سره د څومره تعلق دی، د هغه دپاره زړه او مال څنګه ورکې، الله جل شانه ته د هر چا د زړه پته ده. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، لیکن ستاسو تقوا یې په کار ده. په تقوا کې محبت رالو، په تقوا کې د الله جل شانه د حکمونو باندې عمل کول رالل، په تقوا کې د خپل پیغمبر اتباع راله، په تقوا کې د الله جل شانه نه ویره راله، په تقوا کې د الله جل شانه نوم په هر څه باندې مقدم کول رالل، په تقوا کې د الله جل شانه عظمت لویي ستا په زړه کې پرې وتل دا رالل. د الله جل شانه د حکمونو د نوم قدر و قیمت هغه په زړه کې ستا راله. چې دا شی وي نو الله جل شانه ته دا رسي. یو سړی به د 5 لکو څاروی غشتی، هغه به قرباني کړی، خو د هغه مقصد به د خدای د رضا حصول نی. داسې شته چې هغه 5 لکه باندې څاروی هم والي او د الله دپاره د الله په مینه باندې حلال، دا نرتوب دی او دا د خدای دپاره. لیکن کله داسې وي چې یو سړی به د 5 لکو څاروی حلال کړي، د هغه مقصد به د خدای رضا او خوشنودي نی، او د هغه مقصد به دای تفاخر چې په دې علاقه کې زما ونې قیمتي څاروی بل چا نه دی حلال کړی. نو دا خپل نفس د واغشته خدای نه، د ده په مقابله کې د 20,000 روپو څاروی، د 15,000 روپو څاروی چا حلال کو، هغه دغه وسو، د هغه تقوا، د هغه ښه نیت، د الله جل شانه د رضا او د خوشنودۍ دپاره د عمل، هغه عند الله مقبول شي. لن ینال الله لحومها ولا دماء، په هر یو عمل کې دا پکار. دغسې یو کس دی هغه قرباني وکړه،
لیکن د ننګ او د شرم او کمه ونه کنه د خلک بسوي د زړه یې نه کېدو نو ډېر ټپ ساروی بیکاره ساروی ښه وسې کېدو پیسې ورسره ډېرې دي لیکن زړه یې نه کېږي په پیسو او د مجبورۍ نه د بدې ورځې نه قرباني وکړه الله جل شانه دا قرباني نه ده پکار لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله جل شانه تقوا پکار ده ستا زړه کې سړي د الله په مینه کې او کنه د ننګ او شرمۍ کې چې خلک وایي چې د وسته ده بیا ونه زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې د قربانۍ کې الله جل شانه د طرف نه زمونږ دپاره درس او سبق دا دی چې یو خو خپل خواهشاتو باندې د خدای حکم د الله د رسول حکم مقدم خپل نفس قربان کا نفس قربان کول نه مراد دا دی چې نفس ته څه غواړي په هغې پسې مزه چې الله جل شانه څه وایي او د الله رسول څه وایي هغه اختیار نفس پسې مزه د نفس خواهشات ختم که پرېږ اولاد څه وایي ښځه درته څه وایي کله کله سړی ښه کار کول غواړي مال به سره شته دی او چېته لګول غواړي نو د ده ښځه د ده په منځ کې حایل شي رکاوټ جوړ شي دا دومره ورته ګټلې ده دي او ښځه یې چې کوم دی نو د هغې زړه نه کړي بعضې داسې کسان هم شته چې هغه ستا ګاونډي دی او د هغه ستا مال هغه ته هېڅ پیدا نه ورکوي تا ته به وایي چې دې ته څه ضرورت داسې او داسې دې ته څه ضرورت بعضې خلک وایي چې دا عمل یوازې دین په دې کې خو نه دی نور په نورو څیزونو کې هم شته او چې کله بل عمل کې نو بل کس یو هماغه سړی ته وایي چې دین یوازې په دې کې خو نه دی په دې نورو څیزونو کې هم شته چې بیا کله بل یو نیک عمل کې نو بل کس یا هغه کس ته وایي چې دین یوازې په دې کې خو نه دی دین دپاره نورې خبرې هم شته هلکه دین چې په دې کې نه دی په دې کې نه دی قربانۍ کې نه دی په مونځ کې نه دی خپل صورت او حلیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان حلیه جوړولو کې نه دی د سود او د رشوت نه په ځان بچ کولو کې نه دی او حرام معاملاتو کې نه دی حرام طریقې اختیارولو کې نه دی د مظلوم مال نه ځان ساتل د یتیم د مال نه ځان ساتل دین په دې کې نه دی دین په عباداتو کې نه دی دین په عقیده کې نه دی په معاملاتو کې نه دی په معاشره کې نه دی په حقوق او آداب او ادای کولو کې نه دی په اخلاقیاتو کې نه دی چې ځکه چې کوم سړی خلار ښایي دا دومره چالاک او عیار او مکار دی چې دا شیطان ورته دا دلیل خولی چې دین یوازې په دې کې خو نه یا په کوم څه کې دی هغه دین دی په څه کې دی دین کې فرائض واجبات سنن او مستحبات عقاید او معاملات عبادات او احکام اخلاقیات او معاشرت دا هر څه په دین د دې ټول نه دین جوړ دی بعضې حضراتو یو مثال وړاندې کړی یو سړی هغه لاړو نن سبا هم دا څیزونه شته دی خو په بله طریقه دي پخوا په بله طریقه پخوا به د زنانو د خالونه وهل په بعضې قبیلو کې دا رواج و د تندي کې خال په زنه باندې خال په مخ باندې خال نو ستنې به یې پکې منډلې بیا به یې پکې رانجه واچول یا به یې پکې نیل واچولو نیل په کپړو کې چې اچولې بیا به هغه زخم ته هغه رنګ پرېوته نو خال به ترې جوړ شو بیا به هغه ورانېدو نه ښایست دپاره وې بعضې داسې مو چې هغوی به په دې لاس باندې نومونه لیکل اوس یو مشین دی ما خو نه دی لیدلی خو خلک وایي په هغې باندې دا کار کوي او په بهرنو ملکونو کې دا شی مرالو بعضې خلکو په دې شا باندې په دې مټو باندې په دې خپو باندې د شیاطینو د مارانو د ګیدړانو لومبړانو د زمرو تصاویر جوړ کړي په همدغه څیز باندې هغه د بدن نه ورانېږي دا حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات الله جل شانه په داسې ښځو باندې لعنت استی چې کوم دا خالونه جوړوي لعنت دا حرام دي ځان بچ کول پکار بیا چونکې زنانو هغه زمانه کې کول اوس پکې سړي مراله نو د سړو دپاره هم حرام دي د ښځو دپاره هم حرام دي چې دا کار د کله وکړو نو د په ویښه او په اوده په ګناه کې مبتلا یې شوروز مسلسل په ګناه کې مبتلا یې هر کار چې کې د مس په دوران کې په ګناه کې مبتلا یا ګناه دې کړې ده دا په خپل ارادې سره کړي
د بعضې خلکو سوچ ذهنیت هغه د ظاهر د سترګو نه او د هغه د ګوتو نه معلومیږي او ګوتې او سترګې وغیره د هغې عکاسي کوي. تاسو به کتلي ما نن وکتل زموږ نه مخکې یو ګاډی روان و په هغې باندې شاته لیکلي و تور خامار. دا اکثر لیکي خلک خیال نه کوي دې خبرې ته. تور خامار مطلب دا دی چې زه ګورې خامار یم ما ته نږدې مه راځه خوړل کو. نو ته خو مسلمان یې ته داسې جوړ شه چې د بل دپاره باعث د رحم او د همدردۍ چې کله ته خامار نو خامار خو داسې موذي حیوان دی چې هغه څوک اوچي چې وی خوري نو هغه ته پکې هېڅ فایده نشته بل مړ شي. د دې نه معلومیږي ستا د ذهنیت عکاسي کوي په دې ګاډي باندې ستا لیک چې چا ته دې ویلي چې دا پې جوړ کا چې ستا ذهن دا دی چې ته بل ته زهر د هغه په بدن کې خورول غواړې بغیر د څه لالچ او د فایدې چې لالچ او فایده وي د هغه نه څه واخلې هغه خو ډېره ګناه شوه. دا نفس ګناه. دغسې چا څه جمله لیکلي چا څه جمله لیکلي. زمونږ استاد مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمه الله مونږ ته جلالین شریف او مسلم شریف ویلي. هغه فرمایل میں ایک مرتبہ بس میں جا رہا تھا میں نے بس کے اندر لکھا ہوا ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہوا دیکھا. مونږ به تې تپوس وکړو چې حضرت وہ کیا جملہ تھا. هغه به وی فرمایل به میں نے یہ دیکھا زندگی موت کی امانت ہے. زندگی موت کی امانت ہے. ژوند دا د مرګ امانت دی چې څه وخت یې وغواړي تا نه یې واخلي ته بیا څه کولی نه شي او داسې امانت دی چې هغې کې ستا رضا سلا ته ضرورت نشته چې واخلي بیا به د لاش پروت. بعضې ښه جمله لیکلي دا چې چا لیکلي د هغه ذهن صفا دی د هغه ذهنیت آخرت طرف ته متوجه دی د هغه سوچ کې قیامت شته بعض بعد الموت شته مرګ هغه حق او یقیني ګڼي چې راتلو واله که پوهېږي په دې خبره و هغه لیکلي بیا د هغه ښه ذهنیت عکاسي کوي. دغسې هره ښه جمله هغه په دې کې شامل. نو عرض مې دا کولو چې بعضې خلکو په دې باندې په دې لاسو خپو باندې دا څیزونه جوړ کړي نو او هغه په دې باندې فخر ګڼي. د دې نه معلومیږي چې د ده په زړه کې د دې څیز سره محبت چا مار جوړ کړي چا لړم جوړ کړي چا زمری جوړ کړي چا په دې ګاډو باندې دا څیزونه اچوي. دا خپله که ګل جوړ کړي نوم ولیکي نو هم حرام دي او چې کله پې باندې بیا داسې شی جوړ کړي چې هغه شیطاني تصویر وي شکل وي دې نه معلومیږي چې ستا د شیطان سره یاري ده او د هغه سره د محبت ځکه ته دا څیزونه خوښې او شیطان خو دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو الله جل شانو په خپل کلام کې تا ته فرمایي ان الشیطان لکم عدو دا شیطان ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا دی په دشمنۍ باندې ونیسئ یعنی د سره چې ته سلوک او معامله کې داسې کو لکه دشمن سره چې کوي. د دشمن خبره سړی نه مني په دشمن پسې نه ځي ته د ده خبره مه منه د پسې مه ځه. دشمن تا ته وایي چې دا مال په دې ځای کې ولګو ته یې نه لګوې دشمن مې دی دی خو زما مال ضایع کول غواړي. دشمن ما ته وایي په دې لار باندې روان شه ته نه ځې ځکه چې ستا دشمن دی چې کله ته پته یي چې دا زما دشمن دی قطعا پې نه دی لارې کې به راته چېرته ناست نو د دشمن سره خو سړی دشمني کوي بیا د هغه اتباع د هغه اطاعت نه کوي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې قرباني او دې سره هر یو عمل یو خو د قربانۍ دا فایده ده الله جل شانو ته د دې حکم معلوم دي چې څه لیکن دا الله د محبت د حصول ذریعه ده. دویم دا چې ته چې څنګه دا څاروی قرباني کې زمونږ اکابر مبارک راځي شیخ الهند رحمه الله مولانا محمود حسن دیوبندي رحمه الله چې به څاروی لالولو وی نو څاروی به ښه خشته څاروی کتو بیا به یې هغه ښه ولامبولو بیا به یې د پاسه بنارسۍ واچوله او بیا به یې قربانګاه ته بوتلو. دا د مینې د محبت په بنیاد باندې ځناورو سره یې مینه نه وه چونکې دا څاروی د الله نوم ته منسوب شوی دی دی به د الله په نوم حلالېږي نو ځکه یې ورسره محبت ښه به یې ساتل. ځکه هغه څاروی چې تا خپله ساتلی ټول کال او حلالې کې نو دا ډېر زیات په دې کې اجر په دې دی چې ستا زړه پې ډېر خوږېږي
دا ورته هر یو شی ورکړی په نسبت د هغه څاروي چې سړی راولي د شپې سحر یې حلال قرباني غم وشوه چاته داسې مو نه په هغه ورځ یې راوستو قرباني کړي حق یې ادا کړو د قربانۍ لیکن چې څومره د انسان مشقت په طاعات او په عباداتو کې ډېر وي ځان ډېر ستړی کړي زړه پې ډېر خوږ کړي نو دومره اجر ډېر دی د مخکې نه ساتلو کې دا اجرونه شته سره د دې چې دا یې هم شته کېدای شي چې دا څاروی مړ شي یا غلی اوسي یا چې ته خلاص شي داسې ډېر شي لیکن مخکې نه یې راولي هغې سره مینه پیدا کړي بیا د هغې نه پسې ذبح کړي دا د هغې هغه نمونه ده چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی د ذبح لپاره روان و د دې دغه اشاره ده چې یا الله زه تا سره محبت کوم او زه د خپل نفس چې کوم دی نو هغه حب او هغه مینه زما تا سره ده او الله جل شانه دغه شی پکار دی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى دې سره سره دا عرض کوم چې کوم یو عمل کې کوم یو عمل نو هغه نیک کار خو اسم کې چې نیک یې ګناهګاري کې به چې فرض وي در باندې واجب او چې کې نو بیا په ښه زړه باندې په ښه نیت باندې په روڼ تندي باندې په خوشحالۍ سره هغه نیک عمل خوشحالېږه دی قربانۍ باندې خوشحالېږه مال دې ورکو 50,000 روپۍ 1,00,000 15 لکه 10 لکه 50 لکه 1 کروڑ روپۍ دې چې ته ولګولې کم او بیش زړه په مینه یې لګو چې خدای وس درکړی دی الله جل شانه په دې باندې خوشحالېږي ځکه چې الله جل شانه ته ستا تقوا ستا د خدای سره محبت هغه پکار دی الله پاک دې موږ ته په ښو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي یو مې دا عرض کولو چې دې کې قرباني ده په 10 ذوالحجه چې چا اونکه بالفرض کوشش دا پکار دی چې په ړومبي ورځ باندې پړو د اختر په ړومبۍ ورځ وشي یعنې په دویم هم کېږي په دریم هم دویم چې کوم دی نو په دې ورځو شپو کې روژه صدقه نیک اعمال تلاوت ذکر و اذکار چې څومره وس د سړي وي د روژې وس وي روژه ونیسه د روژې وس د نه وي صدقه ورکولی شي صدقې ورکړو الله جل شانه ته دا عمل ډېر زیات نیک عمل په دې ورځو شپو کې محبوب دی د شپې مونځ کول الله جل شانه ته ودرېدل دا دریم د 9 ذوالحجې روژه بیا په دې نورو روژو باندې ډېره زیاته افضل ده 9 ذوالحجه او هغه د دې ملک په حساب سره لکه د اختر په باره کې ما اورېدلي چې د شپږم په ورځ اختر دی انشاءالله بد په ورځ نو د بد نه یو ورځ مخکې د 5م ورځ منګل دا 9 د ذوالحجې راځي په دغه ورځ باندې روژه نیول دا افضل دی بهتر دی او دې سره سره چې څوک قرباني کوي نو دا نوکونه اغوښتل او ویښته اغوښتل دا دې نه اخلي دا مستحب عمل دی لیکن فرض او واجب نه دي بعضې خلک یې واوري نو مونځ نه کوي او دې ته یې دومره ترجیح ورکړي چې بیا تا نه او بل نه تپوس کوي چې او دا خو ما ویښته واغوښتل او نوکونه مې واغوښتل ملا صاحب څنګه چل دی ما به قرباني وشي او که نه د هغه دا ذهنیت جوړ شوی خلکو ته داسې ویلي چې د فرض او د واجبو خیال نه ساتي دې ته ترجیح ورکړي دا یو مستحب عمل دی بهتر دی ځکه چې د حاجي سره په دې کې مشابهت دی بل تکبیرات تشریک هغه هم په دغه ورځو شپو کې دي انشاءالله هغه د 9 ذوالحجې نه 9 ذوالحجې نه شروع کړي تکبیرات تشریک 15 ورځې وي 9 10 11 12 13 14 د ذوالحجې پورې او 14 د ذوالحجې د اختر 4مه ورځ یاد ساتئ نو د اختر نه یو ورځ مخکې نه شروع شي د اختر په 4مه ورځ ختمیږي د 9 ذوالحجې نه د اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ د 9 ذوالحجه زه د عرفې ټکې دغه وخت کې نه استعمالوم ځکه چې د دې نه ډېر خلک مشتبه شي دي هغوی وایي چې هلته خو عرفه په دې ورځ نه په دې ورځ نو د عرفې نه مراد ستا په ملک کې 9 د ذوالحجې تاریخ دی د هغې ورځې نه تکبیرات تشریک شروع شي د سحر د مونځ نه د سحر مونځ سره شروع شول بیا سحر ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن 9 بیا سبا د اختر ورځ ده دا ټولې ورځې بیا د اختر 2مه ورځ بیا 3مه ورځ بیا 4مه ورځ مازدیګر پورې مازدیګر به وی بیا به د ماښام مونځ سره نه وي او تکبیرات تشریک دا دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیر دا 3 ځله ویل پکار یو ځل چا وی نو واجب ادا شو لیکن بهتر دا ده چې 3 ځله صحابه به د عرفې د ورځې نه مخکې په بازارونو کې ګرځېدل په لارو کې بعضې صحابو او دا تکبیرات به وي چې د الله نوم اوچت شي
الله جل شانه نوم اوچت شي په زور زور. بعضې صحابه په بازار ته لاړل، شاګرد او خادم به ورسره و، هغه به ورته وایي چې صاحب ته خو هسې لاړې ورالې، ویې به چې تکبیرات تشریک دپاره لاړم چې په دې کوڅو کې ووایم د الله نوم اوچت شي. د الله نوم اوچتول، د الله قانون اوچتول، د الله دین اوچتول، د الله د دین جنډه اوچتول دا د مسلمان کار دی. د نورې خبرې کې چې د الله نوم والې بعضې خلک در باندې رد شروع کړي چې دته وګوره فلانکی دی ډینګړی دی ریاکار دی. بعضې ځایونو کې به د الله نوم په اوچت اواز سره وي، په اذان کې به یې دومره اوچت اواز سره وی چې ستا مرۍ خرابه نه شي، باقي چې څومره په زوره ویلی شي نو وایه چې لرې ستا د اذان اواز ورسي. په دې کې څه د الله نوم دی، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، څلور تکبیرات د اذان په ابتدا کې. یا اشهد ان لا اله الا الله، زه ګواهي ورکوم چې د الله نه سوا بل څوک معبود نشته. دغسې بیا نور اذان. نو دا تکبیرات تشریک دا د دې خاص عمل دی چې چاته نه ورځي هغه یې د اوسه ځای نه یاد کوي، دا یادول ضروري دي. او بیا نه هم د ذوالحجې نه شروع کوي چې څنګه مونځ وشي فرض، مونځ پسې دا ویلی کېږي که امام صاحب ووایي نو امام صاحب سره یې وایه، که امام صاحب نه وایي یا یې هیر شول، امام صاحب ونه وي په دې وجه باندې، نو ته فوراً په اوچت اواز سره ووایه چې د امام هم یاد شي او نورو خلکو هم یاد شي. واخر دعوانا الحمدلله. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی هغه په ګوتو باندې ږیره وباسي، د دې ګناه شته دی؟ د ده عادت جوړ شوی د دې ګناه په دې وجه باندې ده چې ده د عادت جوړول نو هغه وخت کې عادت نو، لیکن د تازه تازه چې کله دا ویښته ایستل نو ولې ایستل، اوس چې عادت جوړ شو نو اوس د هغه بنیاد پسې ده ده ته داسې کار کول نو پکار. په هر حال ده ته د دې عادت نه ځان خلاصول پکار دی، ویښته دې د ږیرې نه وباسي. او د هغې طریقه دا ده چې چاته دې ووایي کوئی کس وي د ده مصلح وي او هغه پوه وي د ده په هغه باندې د هغه سره عقیدت وي، بیا چې هغه ورته څه طریقه وښیي هغه طریقه دې اختیار کړي. یا څه جرمانه دې په ځان کړي چې یو ډکې مې د ږیرې وویستو نو 100 روپۍ به جومات ته ورکوم، یا به فقیر ته ورکوم، یا به مسکین ته ورکوم. چې کله د سره پیسې نه بیا یا چې چا سره پیسې ډېرې دي هغه دې ووایي چې یو ډکې مې وویستو نو 4 رکعته مونځ به کوم، چې مونځ ورته ګران وي. چې چا ته روژه ګرانه ده هغه وایي چې یو ویښته مې وویستو نن نه پس بل سره دې واده وکړي، بیا به یو روژه نیسي. بیا دې هغه ورته وایي چې ما ته دا ویښته م راوړه او روژې دې څو نیولي، بیا به پته ولګي په خپله به خلاص شي. یو کس تپوس کړی دی چې پټکې وتړی او دا تندی پکې پټ شي نو دې سره مونځ کېږي او که نه، او مونځ ورسره کېږي. او بهتر دا ده چې تندی دا ښکاره کړي، که قصدن داسې کوي نو مکروه دی، که په خپله داسې وشي نو مکروه نه دی، خو تندی صفا ساتل پکار دي چې ځمکه باندې تندی لګي. دویم تپوس یې کړی دی چې کله د انسان زړه سخت شي نو هغه کوم یو څیز سره نرمېږي؟ هغه په رحم سره نرمېږي. رحم چې کوم ځای کې د رحم ظهور ډېر کولی شي، اظهار، یتیم مسکین سره تعاون، د هغه په لاس سر باندې لاس راښکل، د یو مظلوم مدد کول، چې کوم ځای کې د رحم اظهار کېږي هغه کارونه کو زړه به دې نرم شي. یو کس وایي چې یو زنانه د هغې سره 3 تولې سره زر دي او 1000 روپۍ دي ورسره نغدې، په دې باندې قرباني شته او که نه؟ او شته پرې باندې چې دا پیسې د دې سره پرتې دي، خوراک څښاک جوړو جامو کې د دې نه دي لګېدلي، د دې قرباني شته. یو کس تپوس کړی دی چې د جنازې د مونځ نه پس بعضې خلک دعا کوي او بعضې نه کوي، دا څنګه ده؟ جنازې د مونځ نه پس د جنازې د مونځ په خپله دعا ده. په دې کې یو څو څیزونه دي تاسو ته ووایم. په جنازه کې تکبیرات دي، الله اکبر 4 تکبیرونه دا فرض دي، دا 4 تکبیرونه فرض دي، یو نیت سره دی 3 ورپسې،
او په جنازه کې ړومبی تکبیر پسې ثنا ده، سبحانك اللهم وبحمدك. یو د مزد ده، یو جنازه کې مونږ وایو وجل ثناؤک، که چېرې د مزد دی ووایي نو هم ټیک ده، دا سنت عمل دی، دا ثنا ویل. دویم په جنازه کې درود شریف دی، دا هم سنت دی. دریم په جنازه کې په آخر کې دعا ده، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. عموما زمون په دې علاقه باندې دا دعا ویل کېږي. د دې دا دعا ده، اللهم اغفر لحینا، یا الله زمونږ ژوندو ته هم بخښنه وکړي، ومیتنا زمونږ مړو ته هم بخښنه وکړي، وشاهدنا زمونږ حاضر هم وبخښي، وغائبنا زمونږ مسافر چې په بل وطن دي هغه هم وبخښي، وصغیرنا زمونږ ماشومان او کشران هم وبخښي، وکبیرنا او زمونږ مشران هم وبخښي، وذکرنا وانثانا زمونږ نارینه هم وبخښي او زمونږ زنانه هم وبخښي. زمونږ نه مراد مسلمانان دي. اللهم من احییته منا فاحیی علی الاسلام، یا الله چې په مونږ کې چاته ژوند ته ورکې په اسلام باندې ژوندی لري، یعنی چې اسلام مطابق ژوند تیری، او چې څوک ته مړ کې نو هغه په ایمان باندې نو دا دعا ده. نو که جنازې پسې دعا او نشوه، اصل دغه دعا ده او دغه سي کول پکار. جنازې پسې دعا ته ضرورت نشته، رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو نه ده ثابت. که چېرې څوک یې کوي نو جګړه ته جوړول بیا نه دي پکار، خو بیا چې کوم دی نو د جنازې نه پس چې کله صفونه مات شي زمونږ اساتذو بیا په دې باندې داسې عمل کولو، ځکه چې خلکو به رواج خامخا جوړ کړو، بیا صفونه مات شي نو بیا که څوک دعا کوي نو کوي. جنازې د مونځ ختمېدو پسې متصل چې کوم واجب عمل دی، واجب هغه دا دی چې مړی اوچت کا، قبر ته یوسه او په قبر کې کېږده وخښئ. یو کس وایي د امام دپاره د پټکي ضرورت دی، خو که نه امام صاحب وایي چې د صحابو سره د پټکي دپاره کپړه نه وه، او امام صاحب وایي چې په حدیث کې پټکی نه دی ثابت. دا امام صاحب خطا دی، د علم نشته. حدیث مبارک نه پټکی ثابت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی په سر کړی دی، وړوکی غټ، صحابو نه ثابت دی او مختلف رنګونو سره ثابت دی، د شملې مختلف اقسام دا ثابت دي، د پټکی ثابت دی او بغیر پټکی نه مونځ کېږي. بل تپوس یې کړی دی چې آیا مونځ په بربنډ سر باندې کېږي؟ یو کس معمول دی چې روزانه بربنډ سر باندې مونځ کوي. مونځ په بربنډ سر باندې کول کله کله دا مکروه تحریمي ته لاړ شي او کله مکروه تنزیهي وي، کله مباح وي، کله باعث د اجر او ثواب ګرځي. یو سړی په حالت د احرام کې دی، بربنډ سر باندې به خامخا مونځ کوي، که سر یې پټ کو نو په احرام د حج کې خلل راغله، دی به په بربنډ سر کوي. یو سړی دی کپړه ورسره نشته دی چې سر پټ کړي، د مونځ وخت رالو نو د سر د نه پټېدو د وجې نه به مونځ نه پرېږدي، مونځ به کوي. بعضې خلک پخوا به مونږ د زمیندار لیدل چې اوبه خور به یې کولو یا به یې په پټي کې ګوټ کولو، مونځ وخت به شو ټوپۍ او پټکی به ورسره نو دا شاتنۍ لمن به یې په ځان راواړوله او سر به یې پټ کو، نو دی به شاته نه بربنډ شو، سر به یې پټ کو. نو دا په دین باندې عمل کول نه دي، دا د پیغمبر علیه السلام د سنتو خلاف ده. دغه وخت کې بربنډ سر ودرېږه خیر دی، ځکه چې ملا بربنډول بډه هغې سره متصل ځای ښکارېدل نو دا زیات قبیح ده په نسبت د دې چې ستا سر بربنډ وي. داسې نه، لیکن یو سړی په دې باندې د دې وجې عمل نه کوي چې سپک ورته ګوري، دا خطرناک حالت دی، کراهت تحریمي ته رسي او عادت یې جوړ کړی عام، دا مکروه تنزیهي دي. که چېرته ضرورت شي څه شی نو په بربنډ سر کولی شي. دا یاد ساتئ، دا یو فضا روانه ده. امام صاحب چې پټکی وغورځول نو مقتدیانو په سر باندې ټوپۍ وي، نو ټوپۍ لرې شوې، او بیا چې کله ټوپۍ لرې شوې نو اوس خلک په شټ کې دا مټې ټوله بربنډوي، په دې کې دی مونځ. د زنانو مونځ چې څلورمه برخه یې د سر ښکاري یا د هغې نه زیاته ویښته، مونځ یې نه کېږي. د سړو مونځ کېږي، لیکن دا رو دې حد ته خبر راشي چې مټې دې بربنډې شوې، سبا به دې خېټه بربنډې، دی به مونځ ته ولاړ.
او په دې حالت کې مونځ کول یقینا مکروه دي. که عورت څرګند شو نو مونځ د سره کېږي نه. یو تپوس چا کړی دی چې د جومات دپاره خادم ساتل جایز دي او که نه؟ او د جومات دپاره خادم ساتلی شي. په جومات کې د خدمت ضرورت وي، قوم ته پکار دي چې د هغه تنخواه مزدوري هغه ته ورکوي. او که څوک اسې خدمت کوي د جومات، دا ډېره لویه د اجر خبره ده. زمونږ اکابرو اسلافو د جومات خدمت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو توره وینځه وه، توکه توره وه، هغې به د جومات لارې کوڅې صفا کولې. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لار لاړو نو جارونه ووهلی شي. پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو، هغه زنانه به جارو وهله چې یا رسول الله بیګا مړه شوې ده، مونږ د هغه ښخه کړه، جنازه مو پرې وکړه، بیا مو ښخه کړه. پیغمبر علیه السلام د ناراستیا اظهار وکړو، ویې فرمایل هلا اذنتموني، تاسو ما ته ولې ونه وي، ما ته مو خبر نه راکړو؟ وایي چې یا رسول الله مونږ وی چې ته به تکلیف نه شي. بیا پیغمبر علیه السلام د هغې قبر ته تللی. نو بهر حال د دې قدرداني د الله رسول کړي د جومات خدمت باعث اجر او د سعادت خبره. یو کس تپوس کړی دی چې د نکونو پرې کولو سنت مسنون طریقه څه ده؟ بغیر د خاص طریقې نه چې د نکونه پرې کړل نو دا د نکونو پرې کولو سنت ادا شو. البته بعضې کتابونو لیکلي دي چې د ښي لاس د دې کچې ګوتې نه به شروع کې او په کټه ګوته به ختم شي، او بیا چې کوم دی نو د ګس لاس د دې کچې ګوتې نه په کټه ګوته باندې به ختم شي، او دغسې د خپې چې کوم دی نو د ښۍ خپې نه د کچې ګوتې نه شروع شي، بیا به په کټه ختم شي، او د ګسې خپې د کټې نه به شروع شي، په آخري واړه ګوته باندې به ختم شي. بل تپوس یې کړی دی چې دا ګوتې اچول په کومه ګوته کې اچول پکار دي؟ ګوتما ګوتې اچول، نو دا په دې کچنه ګوته کې او په دې ورسره چې متصل کومه ګوته ده خنصر او بنصر، په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت. بل ګوتې اچول د سرو حرام دي. د سپینو زرو د ګوتې یو خاص مقدار تقریبا 3 ماشو پورې اجازت شته. هغې نه علاوه د سړو دپاره هر قسم ګوتې مکروه ده، د سرو حرامه ده، د نورو مکروه ده، د اوسپنې ګوتې مکروه ده، د اډوکې مکروه ده، د مشکڼو مکروه ده. بعضې ځان نه ملنګ جوړ کړي، ټولې ګوتې په ګوتو باندې ګوتمو باندې ډکې کړي، دوه اچولې څو دې نه کېږي. نو دا ټول خلاف شرع عمل دی، خلاف شرع د دین نه ناپوهي ده، لرېوالی. یو کس وایي چې په قبر کې د سیمټ سلیپونه جوړ شوي وي او سیمټ سلیپ باندې زاړه قرآن شریفونه کېږي، نو دا جایز دي که نه؟ قرآن پاک په سلیپ د پاسه په مه کېږده، ځکه چې د هغې حتک او توهین کېږي. یا یې په داسې ځای کې تدفین وکړه چې پاک ځای وي، د انسان ګذر په هغې ځای نه کېږي، او یا مثلا د سیند او د سمندر منځ ته یې وغورځوي. یو کس تپوس کړی دی چې زما سره په کور کې چرګې ساتلې وې، سپی به راتله او هغه چرګې به یې خوړې. نو زما سره لګیا شو، هغه سپی یې ونیوله او د خپو نه یې وتړله او په سیند کې وغورځوله، هغه ډوبه شوه او مړه شوه. نو بیا د هغه د بخشش اوس څه صورت دی؟ زما تره وفات شوی، هغه دپاره استغفار وایه، دا عمل یې ټیک نه دی کړی. که سپی داسې وي، پیشو داسې وي چې هغه موذي وي، انسان مال ته خطرې، چرګو ته وغیره وغیره، نو هغه بیا مړه کولی شي. لیکن په یو ګزار باندې مړه کړه، هغې ته خپې تړل او هغه په سیند کې غورځول، دا د هغې د قتل نه سوایي عمل دی، ظلم دی د هغې سره، نو دا کول نه
یو کس وایي چې ما یو چیلې غشتی و د قربانۍ دپاره، هغه د قربانۍ نه 10 ورځې مخکې بیمار شو، هغه ما حلال کو. آیا دا قرباني کېږي؟ نه، دا قرباني ونه شوه، ځکه چې قرباني د اختر په ورځو کې کېږي. د اختر د ورځې نه یو ورځ مخکې قرباني چا وکړه نو نه کېږي. البته که تا په هغې کې د صدقې نیت کړی، په فقراو باندې غوښه تقسیم کو، په صدقه کې تا ته اجر شته. بل تپوس یې کړی دی چې ما به هر کال قرباني کوله، خو دغه وخت کې مې دومره وس اوس نشته دی، آیا زه قرض واخلم قرباني کولی شم؟ نو نه، قرض ما اخله، ځکه چې قرض بعضې صورتونو کې هغه د سخت ګناه سړی ارتکاب وکړي، په زړه کې غلط خیالات راځي، نو په قرض باندې قرباني مه کوه. که خپلې پیسې تا سره وي، مالدار نه لیکن خپلې در سره شته دی، په هغې قرباني کولی شي او زړه دې مضبوط دی، ورپسې خفه نه بیا چې پیسې لاړې، نو بیا قرباني که غریب هم یې کولی شي، یا خپل څاروی دی قرباني کولی غواړي، په ښه زړه باندې په خوشحال زړه کولی. سم به یو سړی وایي چې ما قسم خوړلی او د دې تقریبا 2 میاشتو نه زیاته شو، او ما قسم مات کړو، نو د دې څه کفاره ده؟ د دې کفاره دا ده چې 3 ورځې روژې ونیسي، 3 ورځې روژې ونیسه او الله پاک نه ووایه. چا تپوس کړی دی چې په کومه ورځ باندې د حاجیانو اختر وي، زمونږ دلته روژه کېږي چې ستا دلته کې 9 د ذوالحجې وي، نو بیا دې روژه کړي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی یو څاروی د قربانۍ دپاره واخلي، غټ څاروی غټ دی خو قیمت یې کم دی، نو کم قیمت والا څاروی غټ، په هغې کې هم 9 کسان شریک کېدی شي او که نه او شریک کېدی شي. چې کله د عمر پوره وي، مثلا غوا غوی میخه سنډه د عمر پوره دی 2 کالو یا د هغې نه زیات، په هغې کې که په پیسو کم هم شوی، نو 9 کسان پکې شریک. یو کس وایي چې د ساینس مطابق د سوچ او د فکر مرکز مازغه دي. قرآن کریم کې الله جل شانه د زړه د پاکولو خبره کوي. د دې وجه څه ده؟ دا زړه د پاکولو خبره الله پاک ځکه کوي چې د سوچ او د ذهن مرکز که د ساینس مطابق مازغه وي، نو د دې شعاګانې د زړه نه پورته کېږي، مازغه ته لاړې شي، بیا د مازغو کې هغه خبر راځي او د دې اثرات او بخارات هغه د زړه نه پورته کېږي. ګوړه چې کوم دی نو هغه په چایو کې چې چای خوږی، لیکن دا ګوړه جوړېږي د ګنو د شربت نه. که څو چاته ګني وښی او هغه چاته لیدلي نه چې دا ګوړه څنګه جوړېږي، نو هغه حیران شي چې دا ګوړه به د ګنو په منډانو کې پرته وي که چېرته وبرته. نو زړه کې اصل مرکز زړه دی، او بیا مازغه ته ځي، پخلی کېږي هلته، بیا هغې نه مختلف قسم سوچونه جوړېږي، خواطر، حواجس او احادیث النفس، هموم، عزائم، د دې مرکز چونکې زړه دی، ځکه الله پاک نسبت زړه دی. یو کس وایي یو کس دی هغه مور او پلار ته خرچه هم استی او ټلیفون هم ورته کوي، لیکن د ټلیفون جواب نشته. د دې څه مطلب دی؟ لارې بند دي، ځکه دی هلته تلی نه شي، او د ده د مور او پلار دی خپل زوی ته خیرې کوي، نو آیا دا زوی ګناهګار دی که نه؟ صرف خرچه ورکول د مور او پلار حق نه دی.
او مور او پلار ته ټلیفون کول دا حق نه دی. د مور او پلار څخه تلل، د هغوی خدمت کول، هغه کارونه کول چې د هغوی زړه ته به ټکور رسي، خصوصا په بوډاوالي کې. دا د مور او پلار حق دی، د هغوی اطاعت او د هغوی خدمت. او خدمت کې دا څیزونه راځي. نو که ته تلی شې مور او پلار سره او بیا نه ځې نو ته ګناهګار یې. او که ته چېرته جزیره کې بند دی او هغه د سمندر په منځ کې او ته مور او پلار څخه نه رسېږې، نو د مور او پلار دغه خیرې بیا څه معنا نه لري، ځکه چې ستا قصور نشته. البته د دې نه ځان ساته چې مور او پلار درته خیره وکړي، په څه طریقه باندې هغوی خبر کړه چې زه داسې. جریج په بني اسرائیلو کې یو نیک سړی و. جریج هر وخت یې به په مونځ ولاړ و، یعنې چې چېرته به کار یو وخت ځان ته یو کوټګۍ جوړه کړي، بیا به یې ور بند کو او د الله جل شانه سره به یې رابطه وه. ډېر په شوق سره به یې مونځ کولو. نیک سړی و. مور یې راله، مور یې دروازې نه بهر ولاړه، هغې ورته وویل جریج. نو جریج اواز ور نه کړو. حدیث مبارک دی، حدیث مبارک کې راځي چې دې جریج په زړه کې وي یا رب امي و صلاتي، اے پروردګاره یو طرف ته مې مور ده او بل طرف ته مونځ دی. مونځ چې مور ته آواز ورکوم چې ها مورې سوې، مونځ مې ماتېږي. چې مونځ جاري ساتم نو بیا مور ته پکې نو آواز یې ور نه کړو. هغې بیا وویل جریج بهر ولاړه ور بند. نو ده بیا دغسې وویل، په درېیم ځل بیا وویل، د بیا اړه کې داسې وویل. اخر کې ورته مور وویل چې خدای دې د بدکارو ښځو سره مخامخ او هغسې لاړه. نو ده سره هماغه شان واقع وشو. یو ښځه راله، هغې واده نه و کړی، شپونکی وه، وینځه وه پردۍ، ګډې بیزې به یې سرولې. یو ځل یې ماشوم په غېږ کې راوړ. چا ورته وویل چې دا د چا وی؟ دا د دې جریج نه دی. دا د جریج هغه معبد عبادت خانه خلکو ورانه کړه، لوټې لوټې یې کول. ده ته یې اذیت او تکلیفونه ورسول. ده ورته ویل چې ما نه دی کړی دا کار. وی نه دا ښځه ګواه ده. ښځې چې هغه ماشوم راولی، ماشوم ته یې وویل چې یا بابوس، ای بچیه رښتیا حال ووایه. نو ماشوم د مور خوا اخېسته. یو څو ورځو ماشوم خوله وسپړده د الله په قدرتونو سره، او ویې ویل چې زه د ده زوی نه یم، زه یو شپونکی دی فلانکی د هغه زوی. هغه شپونکي دې ښځې سره زنا کړې. نو دې خو خلاص شو ځکه چې عمل یې نیک و، لیکن دا ذلت او رسوایي سره مخامخ شو ځکه چې د مور ته خو یې پته نه وه چې دی په مونځ ولاړ. دا بیا چا تپوس کړی دی چې 9 ذوالحجې روژه کله نیول پکار دی؟ هغه یو کس وایي چې دا پیپسي څکل جایز دي او که نه. دا پیپسي څکل که چېرې دا د انسان لپاره مفید او مضر نه وي نو جایز دي، لیکن دا د خبیثو د وطن جوړ دي. او ما اورېدلي دي چې په دې کې پیپسن ملاوټ دی. پیپسن ما ته زما یو ملګری و د افریقې د نیو کاسل د ساوت افریقې، هغه یو تحقیق او ریسرچ ما ته راوړی، ځکه چې د دې دا فارموله چې دا د بهر د یهودو ملک جوړه ده. ستا په پاکستان کې چې کوم پیپسي جوړیږي یا کوکا کولا، د هغې فارموله د هلته نه راځي. نور میټیریل اوبه شوې، چیني شوه وغیره، هغه پکې دلته استعمالیږي، لیکن هغه فارموله به کېږي او هغه فارموله نه چاته دی ښیي او نه هغه ځای باندې څوک آګاه کېدی شي په داسې طریقې سره استعمال. ما ته چا ووایي چې په هغې کې پیپسن دي او پیپسن ویلی کېږي د خنزیر واز دی ته، د خنزیر واز ده. اوس د خنزیر واز ده که دا حقیقت به استعمالیږي نو دا سکل خنزیر خو د هغه خو ویښته حرام. بل دا دومره زهریله شی دی چې دا نسل خرابوي. دا نسل لو چې څومره روچت شوی دی، په دې کې څومره اعصابي کمزورتیاګانې دي، ټولې د دې څیزونو. دا معده خرابه کړي او بیا معده چې کوم دی نو د مقویات نشي هضمولی، په دې باندې مخته شي دا ماشومان، د دې نه بغیر ګزاره نه. دا زهریله اشیا دي. د دې په ځای باندې په کور کې د چینۍ شربت وکړه، کاغذی پکې واچو، بهترین شی. یو کس تپوس کړی چې بعضې خلک قبرستان ته لاړ شي او په قبرونو باندې ټیټېږي، د دې څه حکم؟ دا ناروا دي او حرام دي دا ټیټېدل. قبرونو ته ټیټېدل که چېرې د عظمت په بنیاد وي نو هم
کفر او شرک دی رکوع سجده او که د عقیدې په بنیاد وي نو هم ژوندي ته څوک ټیټ شو نو هغه د عظمت په بنیاد باندې حرام دي ګناه کبیره ده لیکن شرک نه دی البته که د عبادت په خیال باندې چاته ټیټ شو نو بیا کفر او شرک یو کس تپوس کړی دی چې د مطالعې لپاره د سیرت کتاب اخلم کوم یو ښه دی د سیرت ډېر کتابونه دي او په اردو کې زما چې کوم خوښ دغه دی د مولانا ادریس کاندیلوي رحمه الله کتاب دی سیرت المصطفی صحابه کرام د واقعاتو لپاره کوم یو ښه کتاب دی صحابه کرامو واقعات مولانا یوسف صاحب رحمه الله د مولانا یاسر وی هغه د صحابو حالات منضبط کړي دي هغه کتاب یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی وایي چې په قیامت په ورځ به الله جل شانه تپوس کوي چې دا کافر جهنم ته ولې لاړو تا ورته تبلیغ نو کړی د دې خبرې وضاحت نو یو جهنم ته د تلو تپوس کولی او یو ستا فرض ادا کولی امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دې امت فریضه ده البته هر یو کس دا فرض نشي ادا کولی د دې مختلف حالات او مختلف شکلونه دي عالم سړی د دین هر یو خبره چې هغه ته زده وي هغه بیانولی شي امر بالمعروف او نهی عن المنکر د حکومت چې د چا په لاس کې واګې وي هغوی سره داسې کسان وي چې هغوی داسې یو اداره قایمه کړې وي چې هغوی خلک د بدو کارونه منې کوي دا کار هغوی کولی شي یو پلار په خپل کور کې خپل بچی دی عالم نه دی لیکن په دې پوه دی چې مونځ فرض دی نو دغه وخت کې په پلار باندې فرض دی چې دوی ته ووایي چې بچی مونځ ته لاړ شي ښځې ته وایي چې مونځ کو لور ته وایي چې مونځ کو ځکه چې الرجال قوامون علی النساء نو دا ضروري دي که چېرې یو سړي دومره قدر تمنی وي نو دی قیامت ته لاړ شي د نه به الله تپوس کوي لیکن که چېرې دا یې کړي او بیا یو سړی مونځ نه کوي اولاد یې مونځ نه کوي دی خپل حق ادا کوي بیا به ده نه دا تپوس نه کېږي چې جهنم ته دی ولې لاړو ځکه چې د خپل فرض ادا کړي دي قرآن کریم کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي او خدای پاک رسول دې دپاره جوړ کړی چې د الله پیغام دې خلکو ته ورسوي هغې کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ټول شامل لیکن پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک نام فرمائی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تجھ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اب کېږه ما پیغمبر علیہ السلام به زړه خوړو ډېر د امت دپاره به ډېر زړه خوړو چې دا سړی کافر ولې لاړو بیا یې ورته وفرمایل چې تا نه به د دوزخیانو باره کې دا تپوس نه کېږي چې دی دوزخ ته ولې لاړو ځکه چې هغوی خپل فرض ادا کړي یو کس وایي چې ما به هر کال زکات ورکولو لیکن دې کال ما کارخانه جوړه کړې ده او زه 1 کروڑ روپۍ قرضدار یم زما په زړه باندې غټ بوج دی چې د قرض په حالت کې زه زکات ورکړم او که نه د قرض د ختمېدو انتظار وکړم نو که تا پیسې ټولې په کارخانه باندې لګېدلي د کارخانې په پلاټ په ځمکه د کارخانې په آبادۍ او د کارخانې په مشینرۍ او تا سره اوس پیسې نه قرض دی در باندې نو په تا زکات نشته زکات بیا هغه وخت کې دی چې کله د کارخانه مال جوړول شروع کړو ستا لاسته مال راشي یو کس وایي چې زما والد صاحب وفات شوی دی د والد صاحب زما سره ډېره مینه وه زه به یې قبر ته تلم چې کله لاړ نه شم نو زما مشر ورور ته یا بل چا ته په خوب کې راشي چې ده خو زه یوازې پرېښود دی نه دی راغلی او حالانکې زما کارونه دي زه مدرسې ته ځم زه څه وکړم طالب علم یم ته مدرسې ته ځه هر وخت قبر ته تلل ضروري نه دي او د دې مطلب د خوب تعبیر همدغسې نه د دې مطلب دا دی چې یادوی په دعا کې یادو چې الله زما پلار وبخښه ایثار ثواب ورپسې کو قرآن پاک تلاوت مز صدقه دا ورپسې بقا نو دا پلار ته تلل دي بلکې د هغې نه بهتر شي
زمونږ د ملګرو د طرف نه چې کوم خدمت ته ولاړ دي خصوصا د پارکینګ والا د هغوی د طرف نه دا خبرچي راغلي ده چې بعضې ملګري راشي هغوی بدتمیزي کوي د خدمت والا ملګرو سره او د خدمت والا د ملګرو خبره نه مني نو وایي بعضې راته وایي چې تاسو زمونږ د تکلیف لپاره ولاړ تاسو خدای وبخښه زه تاسو نه یو تپوس کوم د یو چینې نه لږې لږې اوبه راځي او هغې ته 20 کسان ولاړ دي او هغې نه لوښي و منګي ډکول غواړي نو طریقه یې دا ده چې هر یو سړی هغه لوښی یا لپه نه ډکوي چینې نه اول هغه خپل لوښی ډکي هغه لاړ شي ورپسې بل کس راشي بیا او که 20 کسه ني 3 کسه او هغوی په یو بل سره په جنګ شي او یو وایي چې زه به ډکوم بل وایي زه به ډکوم او لپې ترې نه ډکوي نو چینه به خړه شي نه به د ده په کار راشي نه د ده دا دومره دنیا خلک چې ناست دي تقریبا 3,500 4,000 ته مجمع رسي دا چې کله اغړم دغړم وي نو موږ به دلته څوک ونه کړي جومات د الله کور دغه کسان ستاسو د خدمت لپاره ولاړ دي دا ټول دې کې داسې نه دي دې کې یو نیم کس هغه داسې یعنې هر یو ملګری الحمدلله بعضې کسان پکې داسې چې د هغه د خدمت د ملګرو سره ونه د هغې ترتیب هم دغه دی چې ته په قلاره موږ هله کولی شې چې ته د هغې خبره ومنې ته که غواړې چې دا نور ملګري په ترتیب سره موږ وکړي په اطمینان سره او زه هم په اطمینان سره موږ وکړم نو د هغې که چېرې دا شی نه وی نو تاسو کتلي په چوکونو کې 15 ګاډي یو بل ته مخامخ شي سړک بلاک شي او بیا که چېرې ټرافیک سپایي را نه شي یا څوک لاره خلاص نه کړي خبره خلک ونه مني نو دا ټرافیک چې کوم دی نو په میاشت هم نه خلاصي ولاړ وي دلته په طریقه باندې هغه آزاد شي هر یو څیز اصول دي طریقه ده نو الحمدلله ټول ملګري ښه دي دلته چې کوم راځي بعضې پکې داسې راشي مهرباني کوئ د هغې خبره منئ او که چېرې نه منې خامخا ته ضد کوې نو ستا مطلب دا دی چې دا جمع په قلار او په اطمینان سره موزونه ته بیا د دې ځای په ځای باندې بل ځای کې موز کوه خو د خلکو موزونه مه خرابوه